الكريم أما بعد مونږ چې دا کوم کتاب شروع کوو د دې کتاب نوم دی الفقه الاکبر او دا زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب دی په عقاید باندې دا یاد ساتئ د شریعت 15 اجزا دي سو اجزا دي 15 یو ته ویل کېږي اعتقادات عقیده بل ته ویل کېږي عبادات دریم ته ویل کېږي اخلاقیات څلورم ته ویل کېږي معاشرات او پنځم ته ویل کېږي معاملات اعتقادات عبادات اخلاقیات معاشرات او معاملات دا ټول چې یو ځای شي نو دې نه څه جوړیږي شریعت او د شریعت په دې پنځو سیزونو کې د شریعت بنیاد په څه باندې دی په اعتقاداتو دی په څه باندې دی په اعتقاداتو په عقیدو باندې د ټول شریعت بنیاد دی چې د انسان عقیده صحیح وي نو داغه عبادات داغه اخلاقیات داغه معاشرات داغه معاملات دا څلور وړه سیزونه به د الله په دربار کې قبولي او کله انسان عقیده خرابوي دا څلور وړه سیزونه به د الله په دربار کې قبول نه نو چې دا څلور وړه سیزونه د الله په دربار کې قبول غواړي نو ول به عقیده روغه ساتي او صحیح ساتي صحیح عقیده چې وي دا څلور وړه عبادات اخلاقیات معاشرات معاملات د دین دا څلور وړه ایسی واستانه الله قبلای نو د عقاید په باره کې د استاد محترم چې کوم دا کتاب دی دا شرح ده د الفقه الاکبر نو د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه چې کوم کتاب دی دا اغي تقریبا وزل دا پړاو کړی دی دا کتاب سوزل وزل د دینم زیات ځل پړاو کړی دی خو دی اغي چې کوم خپل شرح کې ذکر کړی دی نو وزل ذکر کړی چې انډیا ته هم پړاو کړی دی دا غرانګي افغانستان کې هم آنلاین پړاو کړی دی امریکا کې هم پړاو کړی دی او خپل مدرسه سرګودا مرکز السنت والجماعت سرګودا کې دا خودلې دی پړاو کړی دی نو اول پکې د امام صاحب حالات دي اول پکې سری د امام صاحب حالات دا موږ وایو بیا د دې کتاب راوی څوک دی نقل کول کې څوک دی د امام صاحب زوی دی امام حماد څوک دی امام حماد نو بیا به د امام حماد حالات وایو رحمت الله علیه او د الفقه الاکبر دا کما نسخه چې دا د دې دا کتاب د امام صاحب دی په دې باندې به دیار لس حواله پیش کړي سو پیش کړي دیار لس حواله چې دا کتاب د چا دی د امام صاحب دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نو لہذا اول د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه حالات استاد محترم ذکر کړی دي امام صاحب نوم سو نعمان سنمیو نعمان او کنیت سو ابو حنیفه او د پلار نوم سو ثابت د نیکه نوم نعمان او بیا د قرنی کنومی مرزبان نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بعضو کی مشهور ده چې یاره د امام صاحب د نیکه دانیم چې دا زوتاو او د قرنی کنومی ماهو او دا زوتا چې دا چې کله اسلام قبول کړي نو د زوتا په ځای نوم بدل شو سه شو نعمان شو او دا دویم چې کوم دی ماه بعض علمان وی چې ماه او مرزبان دا دواړه کې دي شي دي دواړه لقبونه یا یو لقب یو د بلی نومي د امام صاحب د خاندان تعلق د کوم علاقې سره نو بعض مورخین وی چې را د بابل خار سره بعضی وی د ترمذ بعضی د کابل خار سره وغیرہ داسې نمونه ذکر کوي خو په دې ټول اتفاق دی چې امام صاحب فارسی النسل کم نسل نه دی فارسی النسل دی او داسې خاندان سره تعلق ساتي چې یو آزاد خاندان دی غلام نه دی پاتې شوی چرته چا آزاد خاندان سره تعلق ساتي تاریخ بغداد کې اسماعیل بن حماد هغه دا خبره ذکر کړي د امام صاحب وصی دی
هغه فرمای انا اسماعیل ابن حماد ابن نعمان ابن ثابت ابن نعمان ابن مرزبان من ابناء فارس الاحرار والله ما وقع علينا رق قط. وإذا اسماعیل بن حماد یعنی زه اسماعیل ما چې د حماد زوی ما د امام صاحب نسیمه او ټول نسب ذکر کی لکشانتا او بیا وی زمون تعلق د فارس خاندان سره د آزاد خلکو سره او قسم خوري چې قسم په الله مونږ چرتم جری د غلامه شکار شي ونی او مونږ چرته د چا غلامانو نیو پاتې شي. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خاندان چې کله مسلمان شو نو کوفه خار تراله کمزې تراله کوفه خار تراله اسلام قبل النبات داغي خاندان تبازي مسلې رالی کله کله کافرانو معاشري زید کافرانو جلد سړی مسلمان شي نو حالت خرابيږي ورته نو سبازي مشکلات ورته رااله پریشانه ورته رااله داغي په وجه باندې اغي هجرت وکړو. نعمان چې داغم د امام صاحب نو نکره نعمان چې د امام صاحب نکره هغه یادو هغه چې دا نقد اساسی دا ځان سره چې سو سړي وغه واغشتل او د مکی ترتلو نیت کړو او دا رچا وختو د علی رضی الله تعالی عنہ د خلافت دور د علی سے او هغه چې هغه وخت کې علی صاحب د کوفه د خپل دارالخلافه مقرر کړو کوفه سم مقرر کړو دارالخلافه. نعمان چې کوم د امام صاحب دانی کړی د خپل سفر د هجرت په دوران کې کوفه خار ته ورسید نو بس بیا مقل ته کې پاتې شو کوفه خار ته ورسید او مقل ته کې پاتې شو د مکی ته د تلو اراده غبرې خودله او باغی کې مستقل کوفه کې خپل کپړې تجارت شروع کړ. دا تاریخ چې کوم روایت دي دغه مطابق د امام صاحب نیکه چې کوم نعمان دی هغه د علی رضی الله تعالی عنہ خدمت تراغه او دغه خدمت کې فالوده پیش کړل وای شوي او امام ابوبکر احمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمت الله عليه په تاریخ بغداد کې وایي والنعمان بن المرزبان ابو ثابت هو الذي اهدى لعلي بن ابي طالب نذرا الفالوزج في يوم النيروز فقال نوروزنا كل يوم. ثابت دا غبلار نعمان یعنی د امام صاحب نیکو وی هغه انسان او تاریخ بغداد کې وایي جلد نمبر 11 کې چې هغه علی صاحب ته په خدمت کې د نوروز یو ورځ وا خاص چې په هغه ورځ باندې فالوده وردا وروړه څنګه چې دا تاسو چې وروړو ور سره یو شی بل شی وروړو نو دا قصې هغه ته هدیه پیش کړه علی صاحب ته نو علی صاحب ورته فرمایل چې زمونږ خو هر ورځ د نوروز وي هر ورځ زمونږ د خوشاله ورځ وي وای شوي او په خپل د غیب لار د امام صاحب لار ثابت په ماشوموالي کې د علی رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې راغلو او د علی صاحب دغه د پاره دغه د اولاد د پاره د برکت دعا کړې ده. تاریخ بغداد 11 نمبر جلد باندې وی ولد جدي في سنة 80 وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير. زمانك يعني امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه یادای چې سنه 80 په اتیا هجری کې پیدا شوی دی. کله پیدا شوی لکه اوس دا 1447 هجری دا امام سے پیدا شوی په سکه اتیا هجری کې. وذهب ثابت الى علي بن ابي طالب نظر وهو صغير او زمانی کو ثابت امام سے چره دا علی سے په خدمت کې پیش کو نو علی سے بدعا له بالبرکات فيه وفي ذريته داغه د پاره او داغه د اولاد د پاره د برکت دعا وختله چا ولا وختله علی سے د نبی له سلام زومم دی او سلورم خلیفم دی. ونحن نرجو من الله ان يكون قد استجاب الله ذلك لعلي بن ابي طالب نظرا فينا او مونږ دا الله نه دا امید کوو چې الله به د علی صاحب دعا زمو په حق کې قبول کړي وي. دینه معلومیږي چې د امام صاحب خاندان د غي د علی صاحب سره ډیر کلک تعلق جوړ تعلق یو نو غالبا همدغه تعلق د ثابت او دغه د اولاد د پاره دغه په وجه باندې دغه د پاره دعاګانې وکړې شو.